نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د محبت دپاره ډېره زیاته زوروره وظیفه ده. که څوک داسې وي که نه چې د ځان تابع کوي نو همدا وظیفه دې نن شروع کړي. و سهار و ماښام د یو پیروئ انشاءالله العزیز تابع به شي. که په سر کې ښکرې ښکرې نو انشاءالله العزیز دا به ستا تابع کېږي. که څوک داسې وي که نه دی دا وایي چې یاره زه د خپل ځان فرمان برداره کوم څوک دې زما خبره مني بس زه کوم حازم زما د عزت دی زه کوم حازم هلکه زما تابع زه سویم هلکه صرف زما خبره مني د بل چا خبره یې نه مني. نو د محبوب د ځان بسې د لیوني کولو ډېره زیاته عجیبه او ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده. محترمو تاسو ته صرف یو 15 آیتونه ښیم او تاسو دغه آیتونه شروع کوئ انشاءالله العزیز چې څوک هم تاسو وایي چې په سر کې ښکري ستاسو تابع کېږي به او د هغې دپاره زه ستاسو د زړه د اطمینان دپاره یو قصه درته پکې ذکر کوم دا واورئ انشاءالله العزیز ستاسو ایمان دا به تازه شي او تاسو به خپلو سترګو باندې وګورئ چې محبوب به دومره هړ سترګئ او ستا طرف ته به راشي په کور کې په هغه باندې محترمو وخت به په هغې باندې تېرېږي نه بس صرف دا 15 آیتونه سهار چې نور راهیجې وایي او دغه رنګې ماښام چې نور پرېوځي په دغه ټایم کې یوه پیره وایي انشاءالله العزیز انشاءالله د محبوب په سر کې ښکرې وي نو دا ښکرې به ماتېږي او راځي به ستاسو خواله ستا نه علاوه به دله قرار نه ورځي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربانه رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د محبت دپاره ډېره زیاته عجیبه او ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. ډېر ملګري داسې دي چې هغوی دا وایي چې یاره موږ ته داسې وظیفه پکار ده چې زموږ رشته وشي او په ښه ځای کې وشي. بس تاسو دا وظیفه شروع کوئ انشاءالله العزیز ستاسو رشته دا به ډېر زیات اعلی ډېر زیات عجیبه ځای کې به کېږي او ستاسو په وهم ګمان کې هم نه وي. که تاسو راویل غواړئ چې یاره ځان بسې محبوب ته لیونی کومه نو همدا وظیفه سهار چې نور راهیجې وایه او سهار چې نور دا ماښام چې نور پرېوځي بیا دا وظیفه وایه انشاءالله العزیز د وظیفې زور ته به یې ګوره د وظیفې کمال ته به یې ګوره چې څنګه دا بس محبوب لیونه کېږي که محبوب نه لیونه کېږي. یاد ساتئ محترمو دا وظیفه د صحیح غرض دپاره دا استعمال کوئ د نکاح دپاره استعمال رنګې د واده دپاره استعمال کوي دې نه علاوه او خوا دېخوا دپاره استعمالول د هغې محترمو اجازه ته دا نشته دی. هسې یو سړی دا وظیفه کوي دې دپاره کوي چې هر حال کې زما تابعدار شي بلکل بیا هم صحیح د هغه ته هم د دې وظیفې اجازه ته دا شته دی. محترمو ډېره زیاته د کمال او ډېره زیاته عجیبه وظیفه ده. یو بادشاه داسې و چې د بادشاه خپل وزیر ته ډېر زیات قار کېدو دومره قار کېدو جلاد ته ویلې چې کله زما د وزیر راننوځي زه به تا ته ویم چې یاره د وزیر نه سر ووهه. چې کله به وزیر رالی نو بادشاه به جلاد ته وویل چې ای سمه ته وایم وزیر سره به کېناستو ښه ګپ شپ به ورسره ولګو په هغه باندې به یې هغوی روټۍ وخوړله ډېر زیات مینه محبت به ورسره کړو بیا هغې نه بعد به وزیر په درناوي باندې به یې رخصت کړو. نو بیا ورته یو ځل دا جلاد وویل چې څنګه چل یار دا خو ته ماته کله یو څه ویې کله بل څه ویې څه وکړمه ورته وویل چې یاره زه هم حیران یم چې څه حساب کتاب وکړمه. نو بادشاه جلاد ته وویل چې هېڅ په حساب کتاب پوهېږم نه چې دی کله راننوځي نو زما په زړه کې د سړي محبت ډېر زیات شي څه وجه کېدی شي. په دویم ورځ چې کله وزیر بیا راتلو نو بیا د بادشاه جلاد ته وویل چې نن به دې خامخا سر وهې. چې کله وزیر بیا رالی نو بادشاه اډر جاري کړو وګوره سر ته ونه وهې. دویم ځل شو په درېیم ځل چې کله بیا رالی وزیر په درېیم ورځ یا په درېیم ځل باندې بادشاه جلاد ته ویل چې نن به دې خامخا سر دی. چې کله وزیر را مخامخ شو نو بادشاه بیا حیرانه شو چند نه ورلوري څه اوس وکړمه. نو بیا د هغې نه بعد وزیر ځان سره کېنه وزیر ته دا راته ووایه چې ته څه داسې عمل کې چې یاره زما دومره قار کېږي تا ته دومره قار کېږي او एकदम چې کله ته راننوځې نو زما قار محبت باندې بدل شي زه په تا باندې ګزار نه شم برداشت کولی بیا. نو وزیر ورته ویلې وایي تا راله قسم راکړو د باچا وړومبی وله قسم ورکړو که تا ما له قسم نه وی راکړی دا حال به ما تا ته نه ویل خو قسم دې راکړو ماله
ذکر درته یم قرآن مجید کې 15 آیتونه دي ما چې کله ختم کوم ما ته خپل استاد د آیتونه وښودل او ما ته دا وی چې کله ته څوک خپل ځان تابعدار کې چې څوک سکے دا 15 آیتونه دا سحر او ماښام دا وایا ان شاء الله ستا محبت کې بهر کې لیونی بس سر اعظم دا 15 آیتونه ویم او دا رنګ ماښام چې کله نو پریوزی بیا آیتونه ویم نو زکه ته ما باندې زړه نشي کولای زکه ته ما نشي وجلای محترم مسلمانانو محبت د پر ډیر زیات عجیبه مجرب وظیفه ده بس د خپل جن معمولی ساز کې سارم وای ماهم یو پر وای ان شاء الله العزیز ان شاء الله ډیر زیات فائدہ وکړي دومره فائدہ وکړي دومره چې تاسو هم د دې فائدې ته ډیر زیات محترم دا به حیران شي ډیر زیات به حیران شي ټول حلقه وسه تابع کته ارسو کې کته جج کته د سکول پرنسپل کته ارسو کې یا ته مطلب کده جماعت استاد کته ارسو کې نو دا ایدون سره مهم وایا هلګوتانه زاریږي هلګوتانه قربانيږي دومره ناشنا دونه بهترین آیتونه دي کوشش وکړه وظیفه په خپل موقع مرګرو سره شیر کړئ راځي چې وظیفه طرف ته تاسو سره تاسو شیر کوم ما په ډېر زیات خارق لږه 15 آیتونه دا راجمع کول ګران کار ده قران کې به قتل نو تاسو کار ثانو ما بس تفسیر هم دا سره شیر کوم به ځان لا وګورئ تکي او بل خبر دا کنه چې آیتونه مالک لري او سره نمبر مالک لري نو څو کې قران کې وای کو څو کې د سری تفسیر نه وای نو بیا هم صحیح ده د وظیفې نه مخکې یولس پرې درود شریف او دغه رنګه د وظیفې نه بعد هم یولس پرې درود شریف تاسو براوړوي سورۃ البقره سورۃ البقره راوړوله آیت نمبر 246 آیت نمبر 246 نمبر یو آیت کې لس قافونه د ویش مری ها الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى تر اخر پورې الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين دې پور دا یو آیت دی دا یو پیروي دې ما آیت وتا سره واړوي سورۃ ال عمران آیت نمبر 181 راوړو لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير دا آیت مکمل دا تاسو یو پیرا ان شاء الله العزیز الله پاک وساس محبت دا پیدا کی درې آیت چې کوم زمونږ د سورۃ النساء راوړوي آیت نمبر 77 هو او یم نمبر آیت ده الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه تراهر پوری لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا دې پوری با یو پیری وای یو تاسو راوړوي سورۃ المائده آیت نمبر 27 واتلو علیہم نبأ بنی آدم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما مکمل آیت دا بتا سو وایو پیرا بد آیت کې مو لس قافونه دا راغلي ها اور وسې چې کوم پنځم نمبر آیت ته زمونږه نو سورۃ الرعد آیت نمبر 16 سورۃ الرعد راوړو اور سره آیت نمبر 16 قل من رب السماوات والارض قل لله قل افتخذتم دیزنبا دا قل من رب السماوات والارض دیزنوالا او ترد وهو الواحد القهار دا قائد با یو پیری وائی نو پا دی که مو تقریبا لس پیری قاپ لپس راغلے دے نو کوششو که محترمو دا 15 آیتون سارم وائی دا 15 آیتون مهام وائی انشاءاللہ العزیز ډیر زیاته فائدہ وکړي د خلکو په ژوند کې وساس محبت دا سیوا شي دا غرنګي خلک وساس تابع شي نو کوشش کوي چې ساره موای ماهایم وای الله پاک مو ان شاء الله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ